د موږ د بچیانو پیدایش دلې سوی ده بازارونه دکانونه ستا بازارونه د خالص وو ټول کاروبارونه موږ کوو تای کله کاروبار وو خدای راوښیي بزګران موږ یو په نالۍ کې موږ لیدل چې موږ په دا 15 کاله کې موږ درته ډېرې خوارۍ کړې دي موږ سرایونه جوړ کړي دي موږ د پاکستان په هیڅ سیاست کې لاس وانه نه کوو چې له دې ځایه دوه افغانستان ته بیا موږ ته $315 د یوه سړي پر سر راکوي د پاکستان او د افغانستان مې خپل کور ده نو موږ دا وایي دلې موږ سیستم غواړو موږ ته د دلې ماجر کارټونه رانوي کې ماجر کارټونه دې راکړي موږ د پاکستان کې تقریبا 45 کاله وسو موږ په پاکستان کې 300 کمیټۍ لرو 2 کیمپ دي او په دې کې بیا 2 کیمپ دي 15 لکه افغان کډوال دي 14 لکه له انشار سره رجستر دي 14 لکه یا 9 لکه ژړ ماجر کارټونه دي 6 لکه ټوکن اخیستی ده او 6 لکه بې ټوکنه دي موږ د پاکستان په هیڅ سیاست کې لاس وانه نه کوو پاکستان د موږ یو دویم کور ده پاکستان کې د ما د مسیرا ناستې نمایندګان د کیمپونو د ټول بلوچستان نمایندګان دي دا مخامخ ناست دي موږ د پاکستان کې 53 جوزه دي څو 53 جوزه دي لوګو د ما دا خواسته چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو افغانستان ماجر کارټونه ورکړئ دغه د دې لپاره غواړو چې له دې ځایه دوه افغانستان ته بیا موږ ته $315 د یوه سړي پر سر راکوي بیا دا د 15 نفره چې وي هغه تقریبا $5,000 کېږي بیا د 2 کلو هغه مسله چې ده د 2 کلو هلته راسن ورکوي نو موږ په پاکستان کې دا د عدلیه انتظامیه او د سیاسي خلکو له میډیا موږ دا گفتگوی کوو چې تاسو مهرباني وکړئ د موږ سره د یو څه ټیم واخئ چې موږ انشاءالله د افغانستان لپاره هغه کنډوالې کورونه چې 45 کاله موږ نه دي لیدلي د موږ د بچیانو پیدایش دلې سوی ده چې موږ د بچیانو 45 کاله سوي دي هغه ځای نه ده لیدلی له دغو سپینېریو ماسې وه نو موږ د ټول پاکستان ته د عربي ملکو ته او بیا بین الملل ته امریکې ته برطانیې ته ناټو ته ټولو ته دا خواسته چې تاسو مهرباني وکړئ موږ ته د یو څه وخت راکئ په زړه راغلی یم په خندا مې ولېږه په زړه مې مه لیږه دا مې دویم کور ده دلته موږ د چا قرضدارانو یو تقریبا دا خلک چې ناست دي د یوه سرخه او 2 عربه کالداري تقریبا له لاهور راوړي دي له پنډۍ راوړي دي له ملتانه راوړي دي له پېښور راوړي دي له کلاچي داسې کول دا ده ټول پاکستان کې تای ته معلومات ده تای د میډیا والا ته زه دا وایم چې بازارونه دکانونه ستا بازارونه د خالص وو ټول یو شی نسته په ماجد کې د څوک نسته په لوکل کې د څوک نسته ټولې منطقې خالي دي نو ما د پاکستان له حکومته دا خواست ده صاحبه زه ورته 45 کاله تیر شو دلته لرو بر افغان زه لرمه لرو بر وطن زه لرمه د ما دوستۍ دي د ما اشنایي دي د ما قربلتوب ده د ما عزت ده زه به هېڅ وخت کې پاکستان پردی ملک نه وبولمه چې زه به پاکستان پردی ملک نه بولم ولې سوپر طاقت ده پاکستان د پاکستان او د افغانستان مې خپل کور ده الحمدلله نن په افغانستان کې هم امنیت ده او دریم په پاکستان کې هم امنیت غواړو موږ که بم وي که بدکار وي که په دې 2 کې 15 لکو ماجرو کې څوک ثبوت راوړي د ما نمایندګان لیډران د قومونو ناست دي
زه په دې فخر کوم چې په تاسې په بازارو کې هرې مسلې وي د ما کمیټیو کې تای مهرباني وکړئ کیمپو ته ورسئ که په کیمپو کې یوه مسله جوړه سوې وه دغه کیمپو مسیران ناست دي دا حل لاره راوړي نه په تاڼۍ کې موږ رپورټ شته نه په عدالت کې رپورټ شته نه په بل کې رپورټ شته نو موږ تاسې ته میډیا والا ته تای وایي تاسې باید دغه موسسې درې پنځوس موسسې چې دي دا 10 کاله کېږي پاکستان ته فنډینګ نه ده کړې نو ته مهرباني وکړه پاکستان ته فنډینګ ورکړه چې موږ ته ماجر کارت راکړي نو چې ته فنډینګ نه ورکوې زه مجبوره یم بیا به د سپرین کورټ درخواست لګوم ما خپل سپینرو اجازت راکوي چې دغه موسسې به راځي پاکستان ته به فنډینګ کوي نو زه د تاسې شکرګزاره یم دا ځینې ځای لکه په کلاچۍ کې سینما افغانیان ډبل کېږي یا ځینې په پونډۍ کې یا په لاهور کې یا په بلو ځایو کې کېږي دا زه مهرباني وکړئ د پاکستان حکومت ته او نړۍ ته زما دا احتیاج ده چې تای مهرباني وکړئ دغه حل لاره پیدا کړئ چې افغانستان ته و همیشه د دغه که بلوڅ ده که پښتون ده که پنجابی ده که هر څوک ده که بلوڅ ده که هر څوک ده که سندی ده موږ په دې شانو کار نه لرو دا زموږ کار نه ده زموږ مرکې فیصلې ناستې ولاړې خندا عزت ابرو صداقت خوشحالي ده موږ د چا په سیاست کې لاس نه ووهو نو موږ تاسو ته دا خبره ټولو میډیا والا ته کوو ټولو انسانانو ته دا خبرې کوو چې تای مهرباني وکړئ له هغو خلکو له سیاسي خلکو موږ کوشش کوو چې سیاسي خلک راشي له حکومت سره خبرې وکوي چې موږ ته موقع راکړي موږ به پاکستان پردی ملک نه وبولو ولې خو شکر د الحمدلله ټول مسلمان شکر د الحمدلله ټولو ژوند دلې کړی دی د پاکستان د ګورنمنټ ډېر شکریه وایو چې 45 کاله موږ په عزت ژوند تېر کړی دی موږ د پاکستان د عوامو ډېره شکریه وایو چې زموږ سره د ورورګلوۍ ژوند کړی دی مګر نن چې پر موږ د کډې د بار یو کم امر سوی دی د پاکستان حکومت ته هم معلومه ده د پاکستان عوامو ته هم معلومه ده چې موږ په دا 45 کاله کې موږ درته ډېرې خوارۍ کښلي دي موږ سرایونه جوړ کړي دي موږ کلومانو کښلي دي موږ کولې کښلي دي موږ باغونه په اجارو رانیولي دي زموږ ټوله سرمایه غرق ده چې دا اوس زه کډه باروم زه پر 15,000 کالدارې قدرت نه لرم ملک مې هغه دی چې وچکلي ده هېڅ شی نشته پکښې نو موږ دوی ته د پاکستان و ګورنمنټ ته دا خواست کوو چې موږ ته کافي وخت راکړه که څوک بې اسناده دي هغه ټول روان دي پاکستان حکومت یې هم ویني عوام یې هم ویني کډې روانې دي بې اسناده خلک ټوله روان دي نو موږ وخت غواړو کافي وخت غواړو په عزت د پاکستان څخه خپله کډه غواړو چې په عزت مبار کې زموږ د پاکستان اسلامي ورور دی زموږ سره ډېره همکاري کړې ده اوس به هم ورورګلوي راسره کوي په کافي وخت باندې د ما ولېږي زموږ ملک دی موږ ټول خپل ملک له منګر په عزت ځو په خوشحالي ځو په هوسایي ځو چې زموږ خپل کاروبار سره راټول کړو دا په کال کې هم نسو راټولولی په 2 کې هم نسو راټولولی کم څوک چې کاروبار نه لري هغه دې روان دي خپلې کډې بسم الله الرحمن او د پاکستان ډېره شکرګزاري ادا کوو چې زموږ ته دا 45 کاله زموږ 45 کاله ژوند کې چې موږ په پاکستان کې کړی دی اول زه زما دا 45 کاله کې چې په پاکستان کې پیدا شوی یم موږ چې افغانستان ته اوس ولاړ شو زموږ یو شتم په افغانستان کې نشته نه مې د روزانې نه د کاروبار نه د خوارۍ موږ په پاکستان کې 45 کاله تېر کړي دي موږ دلته کاروباریان یو موږ د لې شتم برابر دی د لې د خلکو سره پوهېږو موږ د پاکستان څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د پاکستان د دې ځای د ماجر کارټونه رانوي کې دوباره د نور ماجر کارټونه راکړي موږ ته د ټیم راکړي چې موږ کم په اخوا بیا هر وخت باري چې موږ هلته شتم برابر کړو زموږ د زندګي ختمه ده نو موږ دا وایي د لې موږ شتم غواړو موږ ته د لې ماجر کارټونه رانوي کې ماجر کارټونه دې راکړي بالکل د پاکستان د حکومت سره موږ خوشحاله یو د عوامو سره خوشحاله یو د ټولو سره موږ خوشحاله یو موږ ماجر کارټونه غواړو ټیم غواړو موږ د پاکستان د حکومت او د ټولو چارواکو سره دا غوښتنه لرو چې موږ ته دې ټیم راکړي زموږ دلته د پاکستان د خلکو پر موږ پیسې باندې دي
زموږ دا ورسره موږ دا پر باندې موږ دلته ډېر درانه کاروبارونه لرو، اجارې لرو، ټیکهدارۍ مې دي، د خلکو پیسې را باندې دي، بعضې خلک قرضداره دي، بعضې څنګه دي. دا کاروبار داسې په یوه میاشت په دوې موږ ډېر ټیم غواړو. او پر افغان متحده باندې دا دغه دی چې وروره پر موږ تجي کارډونه را جوړ کړي، وروره رانیوي دي چې راځي سي او پاکستان د سره د پخوا چې کوم دغه کوي هغسې دغه د افغان متحده خلک راسي وروره موږ ته چې کارډونه را جوړ کړي چې کوم سړی کارډ نه لري هغه دې کارډ چې لري هغه دې رانیوي کړي. وروره د پاکستان عوام زموږ خوشحاله وي، د پاکستان د ګورنمنټ زموږ خوشحاله وي. موږ ته دلته ۴۵ کاله دغه ځای را کړی دی، په موږ ستړي سوي دي، په موږ تنګ سوي دي، کور یې ودان. وروره اوس هم دا ملک موږ ته یې بولو لکه خپل ملک، دا ملک موږ سره موږ دوی خوشحاله وي لکه د خپله ملک سره. نو دلته انشاءالله تعالی په فضل د خدای دلته زموږ یو کیس هم نشته چې یا مهاجر دلته دا مداخله وکړه یا دا وکړه. موږ وروره عوام خلک یو، عاجزه خلک یو، موږ په داسې سیاسي علومو په دې شیانو کار نه لرو. وروره موږ خالي مهاجر یو، خپله روزانه خپله بس دغه. او دلته چې اوس موږ بار شو چې کوم خونه دلته موږ لرو یا اسرائیل دا موږ ونړو یا موږ پرېږدو، هلته موږ دوی زور نه لرو چې بله خونه جوړه کړو. وروره نو موږ دنیا ته دا وایو، پاکستان ته دا وایو چې پر دنیا دې غږ وکړي. موږ دا غږ پرکوو، موږ مهاجر چې راځي چې موږ ته دې وروره کارډونه را جوړ کړي، دغه دې کړي. وروره خبره تا د کوم کور یې ودان د پاکستان، الله دې نه خوروي، الله دې برقراره لري، الله دې په امن کې لري. موږ ته چې راکړي په 3 کاله باندې چې مهاجر کارت راکړي. مهاجر کارت اوس اسیت دی د تاسو په دې خبره به زه پوه کړم چې $315 موږ ته پر پې نفر راکوي. 3 کاله موږ ته وخت راکړي چې موږ هلته پر جوګه کار وکړو او پر د خپل ژوند کار وکوو، پر خپله زندګي کار وکوو. بیا د شهید عثمان خان کاکړ په وخت کې له موږ سره دا لیټر پروت په 2020 د اولې میاشتې پر 19 تاریخه ده چې تای ته هر اسیت تای ته درکوي، تاسې به په زور څوک نه باسي. دغه یې کاغذ د هر څوک یې وګوري تای په دغه ښه پیغي. نو اوس د تای کور ودانۍ وایو چې تای له موږ سره دومره تکلیف وکړو، دومره زحمت وکړو. نو موږ د میډیا، د پاکستان د عدلیې، د پاکستان د وزارت باندې ټول شکرګزار یو. بالکل دا په اوس دی دا پاکستان دا ګاډۍ چې لوټ شي مسؤل نه ورکوي، پیسې نه ورکوي، دې کوم سیب او دار ورکوي، د وروره د چې دغه دار ورکوي، د سیبانو، د زردالو، د دغو ټولو شرکو کاروبارونه موږ کوو. تای کله کاروبار وو خدای راوښیي، بزګران موږ یو، په نالۍ کې موږ لیدل. موږ تاسو ته څنګه درکړو؟ ټکس ته ماته نېشنلټي شناخته کارت راکړه، اکاونټ راکړه، بانک کې ستاسو دپاره ټوله ټکس به تاسو ته جمع کېږي. دوی موږ ته اسناد راکړي، دوی موږ ته کاروبار راکړي، موږ ټول ټکس موږ ډېر ټیم غواړو، موږ نه څنګه سره تاسو ورته ووایه